خبرې ختمې کړې موږ ته خو سپرې نه ښودل خو ذاکره جي د بجلی خبره وکړه دلیل جي خبره وکړه مرګرو کم کارونه چې شوي د کارونو خو موږ اړوله ذکر دا نه کوو چې کارونه خو صرف زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب او صوبایي چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو صاحب دا د چا نه پټه نه ده چې کم ځای کې ګورې زموږ د مشر زموږ د کشر د دوی د لاس نه خفه دا اوس کسان کم چې موږ منتخب کړي دي هغوی له قسم په خدای که موږ ورتلیم شو موږ له ټیم هم نه راکوي خپل ورکر له ټیم نه ورکوي چې هغه ورشي او هغه ورته یو مسله بیان کړي چې بهی موږ ته د بجلۍ مسله ده موږ ته د ګیس مسله ده ګیس خو دا حکومت سوچ هم نه کوي زمونږ هم دا ذهن جوړ دی چې زمونږ په علاقه کې که ګیس د بجلۍ کار دا کارونه چې کوي دي هر سړی دې ته په تمه دی چې دا به ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو کوي دا بل څوک هم نشي کولی دا زمونږ چې کوم دا منتخب کړي دي او سیملو ته تللي دي هغوی هم دا ذهن کې نه راځي چې موږ به دا کارونه موږ وکړو د هغوی ته هم دا ذهن کې ده چې دا به زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب سکندر خان دا کارونه د هغوی کار دی دا د دوی د وس خبره نه ده مرګرو راغونډېدل مطلب دا دی چې موږ ټول یو موټی شو په یو پیج باندې شو چې موږ خپل مشران کامیاب کړو نو انشاءالله چې زموږ به هره مسله حل کېږي هغه که د ولس وي که د پولیسو وي که بله مسله وي که د روډ وي که د بجلۍ که د ګیس وي که د ټیلیفون وي نو چې موږ هغوی کامیاب کړو نو زموږ دا مسلې به حل کېږي موږ د بل ور ټکوو موږ زیم او شیرپاو دا یو هغه دغه خبره پښتو هغه دغه دی خور او ورور دي دا موږ چې هلته خپل یونین کونسل کې بحث کوو موږ وایي دا خو زموږ مین دغه دی خو هغه بس پته نه لګي هغه ټیم کې څه چل وشي سړی دوکه شي په دې نوي پاکستان باندې موږ دوکه کې نوی به جوړېږي نوی نه چې هغه زوړ هم راله دا دی قابو دی تباه که دا خپل دا ټینې ور انشاءالله نی پوره کوي خو که دا یې پوره کوو نو زوړ پاکستان به هم راله وران کړی نو مرګرو ټول به راپاڅو په اتفاق اتحاد باندې که زه ځان له منډه وایم زه هېڅ هم نشم کولی که سکندر خان ځان له منډه وایي هغه څه نه که دلیل جي ځان له موږ هېڅ هم نشو کولی چې موږ په ټول یو مټې یو اتحاد یو اتفاق مانی او هر سړی دا کار وګڼي چې یاره مثال دا زما کار دی دا به زه کومه نو انشاءالله چې نږدې ده او هواګانې م انشاءالله داسې دي چې ډېره زر ده چې د دې خلکو نه به الله پاک د دې عذاب نه به موږ خلاصوي